یو د ظلم خبر مخې ته راغلی دی چې یو زینب ماشومې سره جنسي زیاتی شوې دی، بیا یې د هغه جنسي زیاتي نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کړې. دوستانو دغه درندې دغه زناول داسې حرکت ولې وکړو چې اول یې د 9 کالو زینب ماشوم سره جنسي زیاتی وکړو، بیا یې د هغې نه بعد قتل کړه. دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان قبلول غواړئ اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې، خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، ته د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په آسانۍ سره ملاویږي. دوستانو دا واقعه په ضلع پلپینډي چیچي کې رامخې ته شوې ده چې یو 9 کالو زینب ماشومې سره ډېر زیاتې شوې دي، یعنې اول یې ورسره زنا کړې ده او بیا یې د هغه زنا نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده. دوستانو دغه زناور دغه بدفعلي خنزیر ورسره اول غلط کار کړی دی او بیا یې د هغه غلط کار نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده. داسې واقعه او یوه بله خو مخې ته راغلې وه چې د دې نه مخکې د زینب نومي ماشوم هغه د 10 کالو ماشومه وه، اول یې هغې سره جنسي زیاتۍ کړې و، بیا یې پرې تشدد کړی او بیا یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړې وه. همدې سره هم چې دغه رنګې واقعه مخې ته راغلې ده چې دې سره یې اول جنسي زیاتۍ کړې دی او بیا یې پرې تشدد کړی دی او بیا یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده. د زینب ماشومې پلار اوس ډېر جاري وایي زما لور سره یې ډېر زیاتۍ کړی دی، زما خو د 9 کالو ماشومه لور وه، ما پرې اوسه پورې چلته د ده غوزار خو نه و کړی او ما نه وهلې وه نه ورته غوسه شوی وم، خو ډېر ظالم زما لور ډېره بېدردۍ سره قتل کړه او بیا یې ورسره زنا وکړله. دغه ماشومه د څیزونو لپاره دوکان ته روانه وه، دوی کله مېلمانه راغلي وو، څه کېک بسکټ یې د دوکان نه راوړل، نو دې زناول دغه ماشومه سي کړله، اول یې وله بېهوشۍ څه ورکړل، اول یې بېهوشه کړه، بیا یې ځان سره بوت کړله او بیا یې پرې خپل شوق پوره کړو، یعنې جنسي زیاتۍ یعنې زنا یې ورسره وکړله او بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو د دې قتل داسې مخې ته راغلی دی چې اول یې حلاله کړې ده، بیا یې په بوجۍ کې اچولې ده او بیا یې په سیند کې غورځولې ده، او چې کله د زینب ماشومې لاس میله وشو، لاش باندې ټول تشدد شوی و، په ټول لاش باندې وینې وي. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ د ویډیو هم خوښ شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تلیني چانل څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي.